دا وګورئ که نه د موبایل ګیمونو او د موبایل غلط استعمال به درنه داسې ګلالي زلمي وړي دی لږ ته وګورئ څومره کم عمره هلک دی خو وایي د موبایل په یو داسې گیم کې مبتلا کومه ښځه چې بغیر د عذر نه د خپل خاوند نه د طلاق مطالبه کوي چې ماله طلاق راکړه د دې ښځې په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک څه فرمایلي دي دا وګورئ که نه د موبایل ګیمونو او د موبایل غلط استعمال به درنه داسې ګلالي زلمي وړي دی لږ ته وګورئ څومره کم عمره هلک دی خو وایي د موبایل په یو داسې گیم کې مبتلا و چې په هغې کې ګټه او تاوان و لکونه روپۍ تاوان او نقصان یې وکړو چې هغې برداشت نه کړی شو ذهني دې ته جوړ شو چې خودکشي وکړه او خپل کار یې تمام که دې ته سوچ وکئ جي ښه د کفارو د غیر مسلمو چال دا دی د هغوی مشن دا دی چې کله پبجي گیم راوباسه چې دا هلک د مور او پلار نه باغي شي وخت یې ضایع شي پیسې ضایع شي په ځان له ماحول کې خوشحاله چې نه ورته مور د خدمت دپاره آواز کوي نه ورته پلار د خدمت دپاره آواز کوي کله به پریپایر ګیمونه راوباسي کله به آنلاین لډوګانې راوباسي چې هغې ته ویلی شي جواري هغې ته ویلی شي ګناه کبیره هغې ته ویلی شي حرام او 90% نوجوانان نن په دې غم اخته کړي دي 90% نوجوانان نن په دې غم څه کړي دي مبتلا کړي دي چې هغې د مور او پلار نه باغیان کړه د معاشرې نه باغیان کړه او اخیری ذهني دې ته جوړ کړي چې یا ځان وجنه کوي یا بل وجنه کوي او یا د معاشرې او د مور او پلار نه باغیان کوي دې ته سوچ وکړئ نوجوانان ورونو د دې نه سبق واخلئ او دغه عبرت او سبق تې نه واخلئ خو یو بله ډېره د عبرت خبره پکې ده هغه دا ده چې پردې قرض او تاوان د سړي څنګه ملا ماتوي نوجوانه ستا دپاره چې ستا د پلار په پردي ملک کې شپې سبا کوي که نه او په سر باندې شګې او خاورې بادوي او د پردي خدمتونه کوي او پردی خبرې وړي بچیه دا ستا دپاره لکونه روپۍ تاوان او قرض پې دی خو دا پلار چې بیم کور ته راشي نو بچي ته خاندي او بچی ځان ته رانږدې کړي بچی ته خپل سبق وایه ته خپله مدرسه وایه ته خپل سکول ته ځه ټیوشن له ځه که سایکل غواړې که موټرسیکل غواړې که هر څه غواړې بچیه زه درله در کوم خو ته خپل سبق وایه او د هیڅ څه پروا مه کوه په پلار باندې لکونه روپۍ بوج لکونه روپۍ بوج لکونه روپۍ تاوانې پي پردي خدمتونه که شپه او ورځ پې شګې او خاورې بادیږي خو بچیه ستا زندګي سمئ ستا مستقبل سمئ تا ته په تندي کې ګونج رانه وس تا ته دا ونه ویل چې په ما خو پردی قرض دی ستا د ذهن ته ټینشن نه در اچوي تا ته وایي بچیه ته خپل سبق وایه هر څه به خدای کوي زه یم که نه پردی قرض څنګه د سړي ملا ماتوي شاه زلمو دغه شان ستاسو په پلارانو لکونه روپۍ پردي قرضونه دي او پردي تاوانونه دي خو تا ته تندي کې ګونج رانه وس تا ته وایي بچیه ته خپل سبق وایه شاه به ځان کامیاب که چې څه غواړې به زه د العالم که نه زه یم که نه دې ته سوچ وکئ که نه د یو تنکي زلمي ځواني وړي پردی قرض او پردی تاوان او نقصان دغه شان پکې د دې شاه زلمو پلاران څه دي دا په پردو تاوانونو او قرضونو کې د بچو د کامیابۍ دپاره مبتلا دي نو د دې نه سبق واخلئ د دې نه نصیحت واخلئ برای کرم خپل وختونه مه ضایع کوئ د مور او پلار او د معاشرې نه مه باغیان کیږئ خپلې پیسې مه ضایع کوئ ځانونه کامیاب کوئ مستقبل وګټئ مستقبل او که د دې ماشوم پسماندګانو ته خاندان ته مور او پلار ته زما دا ویډیو ورسي په دې زما نه خفه کیږي نه زه هیڅکله د چا توهین نه کوم نه کول غواړم نه په چا پسې خبرې کول غواړم دا ګلالی زلمی خو لاړی الله دې ورته مغفرت وکړي تاسو ته دې الله صبر درکړي په زړونو دې الله د صبر پټۍ ولګوي خو زما غرض او مقصد د دې څو خبرو دا دی چې زموږ دا پاتې کول دا پاتې کشر او دا پاتې نوجوان تې نه سبق واخلي او نصیحت تې نه واخلي وصلی الله علی النبی کومه ښځه چې بغیر د عذر نه د خپل خاوند نه د طلاق مطالبه کوي چې ماله طلاق راکړه د دې ښځې په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک څه فرمایلي دي انتهایی قابل غور دي په کار ده چې موږ او تاسو یې واورو او ځان پې پوهه کړو او هغه کوم عذرونه دي چې په هغې کې یو عذر موجود شي نو ښځې ته شریعت دا حق ورکړی دی چې دا د خاوند نه طلاق مطالبه وکړي بیا پې دا ګناهګاریږي نه ګوره جي د ټولو نه مخکې ټول ځان په دې خبره پوهه کوي د ابوداود شریف حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای ابغض الحلال الی الله تعالی الطلاق چې الله ته په حلال او جایز سیزونو کې د ټولو نه ناپسندیده د ټولو نه ناخوښه څیز چې دی هغه طلاق دی
لہذا خاوندانو له پکار دي چې هیڅ به هیڅ دا الفاظ نه استعمالي د ښځې په حق کې، او ښځې له پکار دي چې دا هیڅ به هیڅ د خاوند نه ردي ټکي مطالبه دا نه کوي. بل حدیث مبارک کی راځي د دقه ابو داود شریف حدیث ته نبی علیہ السلام فرمای چې کومه ښځه بغیر د عذر نه د خاوند نه طلاق مطالبه کوي فحرام علیها رائحة الجنه، په دې ښځه باندې د جنت بوی حرام دی. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. دا څومره خطرناکه خبره ده. کومې زنانه چې په دې کې مبتلا دي هغوی د نبی علیہ السلام په دې ارشاد باندې سوچ وکړي او په خپل آخرت ته نظر وکړي. د دنیا 2 ورځې ختمیدون کې زندگی د خپل آخرت ته نظر وکړي چې نبی علیہ السلام د دې په باره کې څه فرمایلي. بل حدیث مبارک کی راځي د مشکات شریف حدیث ته المنتزعات والمختلعات لفظ راغلی چې د خاوند نه طلاق مطالبه کوي یا خلع غواړي چې زما سره خلع وکړه ما پرېږده، نو نبی علیہ السلام فرمای هن المنافقات، دا ښځې څه دي؟ دا منافقانی دي. کومې ښځې ته چې د الله پیغمبر منافقه ووایي او بیا د منافق د پاره کومه سخته سزا قرآن ذکر کړی چې د جهنم په لاندې طبقه کې به پراته وي، نو دا څومره سخته سزا شو. نو لہذا دا زنانه دي په دې باندې څه وکړي؟ سوچ وکړي. او که عذري نو بیا شریعت حق ورکړی. لکه یو خاوند د ښځې د حقوقو بالکل خیال نه ساتي، د بل لاس ته کېنولې ده، خیر ته کېنولې ده، نو ښځې ته بیا دا حق شته او خاوند په خبره باندې نه پوهېږي. یا ښځه خاوند ظلم کوي په ښځه باندې، ظالم دی، جابر دی، هیڅ به هیڅ کنزل کوي، وهل ټکول کوي، ظلم کوي، نو او د دې خپل عمل نه رسته کېږي، نو بیا ښځې ته حق شته. یا چې کوم دی د خاوند را لګي د خپله ښځه په ګناه کې مبتلا کول غواړي، داسې نامحرم خلک راولي دلته کور ته چې هغه ښځه خوښوي نه، یا د خاوند د رویې او د د وینا په وجه د ښځه په ګناه کې مبتلا کېږي او د دې خبرې نه خاوند منع کېږي، نو ښځې ته بیا حق شته دی. یا خاوند بد عمله دی، په بدکردارۍ او بد عملۍ کې مبتلا دی او د خپل کار نه رسته کېږي نه، نو ښځې ته بیا حق شته. یا خاوند ګمراه دی، عقیدې خرابه ده، د دین نه هټ کر خبرې کوي، د دین نه هټ کر روان دی او سمیږي نه، نو ښځې ته بیا حق شته دی. اوس مطالبه په 2 قسمه باندې ده، خو ګوره داسې نه چې کله غلطي د خاوند او کله غلطي د ښځې. ښځه زبان درازي کوي، د خاوند د حقوقو خیال نه ساتي، بېدیني ده پکې، بالمازي ده پکې، د بچو خیال نه ساتي، د کور د خپل حیا او عزت خیال نه ساتي، او په دې وجه خاوند دې سره چیړ کوي، باس ورسره کوي، د ادب دپاره ترې ډب وباسي، او په دې خبره باندې ښځه رالګي چې شابه اوس ماله طلاق راکړه. نو ګورې دا عذرونه نه دي، دا ښځه به په دقه ګناه کې راځي او د دنیا او د آخرت په دغه عذابونو کې به څه کېږي؟ مبتلا کېږي به. اوس مطالبه په 2 قسمه ده. یو ډایرک مطالبه د خاوند نه چې ماله طلاق راکړه، نو که بغیر د عذر نه دا مطالبه ډایرک هم کوي نو په دقه ګناه کې به راځي، او که د عدالت په ذریعه باندې کوي بغیر د عذر نه، نو هم په دقه ګناه کې به راځي. صحیح شوله. اوس د عدالت دغه داسې وي چې هغه خو چې کوم دی نو ته به ګواهان په دروغه باندې پیش کې ستا په حق کې به فیصله وکړي. صحیح شوله. دا خبره د ځان سره یاد ساتي چې نه خاوند لیکلي ورکړي دي چې دا طلاقه ده او نه په خوله ویلي دي، او تا په عدالت کې وکیل وچلو، پیسې دي وچلولې او ګواهان دي په دروغه بوتله، عدالت فیصله وکړه چې دا ښځه دې نه خلاصه ده، هېڅکله دې نه خلاصه نه ده، د دې خاوند نه دا د په نکاح کې اوس هم د بل سره نکاح تر هغې پورې نشي کولی، ورنه په بدعملۍ کې به مبتلا وي. دا قسمه فیصلې د عدالتونو غلطې دي. صحیح شوله. او دویم قسم مطالبه داسې ده چې خاوند نه داسې مطالبه خو نه کوي، خو په دروغه وایي، چیړه او بحث راغی او په دروغه وایي چې د ماله طلاق راکړی، او خاوند قسم خوري چې ما طلاق نه دي ورکړی. ښځې سره نه ګواه شته، خو یا د پلار د کور سهار اخلي یا د عدالت سهار اخلي، او په دروغه وایي چې د ماله طلاق راکړي، نو ته په دروغه ګواهان پیش کړې په عدالت کې، هغه به یو طرفه فیصله وکړي، نو ته خو د نکاح نه وتې نه، ته خو به په ګناه کې مبتلا یې. صحیح شوله. او تا سره دلته ګواه نشته او خاوند قسم خوري چې ما طلاق نه دی ورکړی، او ښځه په دروغه دا وایي چې ما له څه راکړی، طلاق راکړی، نو دا یاد ساته چې دا هم د طلاق مطالبه ده، او دا ښځه به په دغه قسمه ښځو کې راځي او په دغه ګناه کې به مبتلا وي. لہذا امت ته دا خبرې ورسوئ او نارینه زنانه پرې پوه کوي. وصلی الله علی النبی.